الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن حديث كتاب الله فإن هدي حديث محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة حمد سناد وفاق الردقال. الله جل جلاله عم نواله په دنیا روح زمین باندې انسانان دا په ډېر قسمو باندې پیدا کړي دي. وهر انسان ته الله جل جلاله خپل یو مرتبه خپل یو ځای او مقام ورکړي. انسانان بعضی عالمان وی، بعض طالبان وی، بعض حافظان وی، بعض قاریان وی، بعض صداران وی، بعض عام انسانان. د هر انسان ته الله جل جلاله خپل یو مقام یو مرتبه ورکړي او هغه انسان په خپل مقام کې او شی عبادت بل مقام اله رحمان دا مقام د انسان لپاره خوشکړه انسان په هغه مقام کې خوند کوي. دغس الله جل جلاله په روح زمین باندې په سوزو کې زیات غټ مقام الله جل جلاله مور ته ورکړي. مور داسې مقام لري چې الله جل جلاله چې انسان نظر راضي شي انسان الله راضي کی څومره عمر الله تعالی انسان تر کړی دی هغه ټول عمر د الله جل جلاله په لارې کې مصرف کې تېرې کړي. بیا الله جل جلاله ودغه انسان ته په انعام کې داسې مقام ورکړي چې هغه ته ورکړي جنت چې انسان څخه الله راضي شي. انسان سم بندگی د الله تعالی وکي په دنیا به انسان پر راضي کېدو کې انسان او الله تعالی الله جل جلاله انسان ته جنت مقام ورکړي. اله رحمان دا لوی غټ نعمت دا لوی غټ مقام دا راوخت دغه شذ د مور ته قدمو لاندې شي چې زما په بندگی کې انسان دا وایي چې زه د دنیا په ژوند کې کامیاب شم، زما په دنیا په ژوند کې برکت وي،
چې کوم انسان د الله جل جلاله په بندګۍ کې سر ورځ شپه ورځ پروت وي او سر په سجده وي، خاص کر په مکه مکرمه کې او مدینه منوره چې د مور معمولي داسې درد یا داسې کم پریشاني پر مور تېره کړي یا مور دې ناراضه مور دې خوابه دي د اله رحمان په در کې نه هغه سجده قبوله نه هغه زړه قبوله نه هغه دعا او خیرات قبوله. داسې مقام الله جل جلاله مور تر کړی دی او هغه مقام چې الله جل جلاله الله و انسان ته په انعام ورکړي هغه مقام راوړ د مور په پښو کې وغورځول. محترم دوستان، الله جل جلاله چې سچې دنیا روح زمین دا تیار کې برابر کړي د هر انسانیت د تخلیق لار شي سے پاره او الله جل جلاله به وي چې اے بني آدم اے آدم علیه الصلاه والسلام اولاده یا اے آدم علیه الصلاه والسلام. بعض روایت کې چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې انسانانو ته گویا سي الله جل جلاله چې قطعا داسې وخت به بیا تاسو فرمان نه راولاسته الله وایي داسې وخت په ما نه راولاسته په ما به نه ویناست چې تاسو به یو نه بل قطع راولئ یو بل خبرې بندوئ یو نه بل خبر جواب ختموئ خاص کر لمور څخه اله رحمان دا نو ویل کوم شراب وڅل دا بنا ما ډیر خواب دي په منځ می ډیر خواب دي په روزه او په زکات او په حج په دا عبادت می دا خواب دي دا نو ویل چې اے بني آدم ما ته د ځکه پر سر باندې تعالی تخلیق وزدار کړ خبردار چې هغه ورځ بیا په ما نو ویناس چې انسان بل انسان ناراض کې انسان بل انسان خپل انسان داسې عمل وکړي چې هغه بل انسان له وجه څخه بل انسان دومره نه خپل شي چې ټول عمر په یو کور کې په یو محله کې په یو کلی کې اوسېږي او سلام دعا سره بند قطع رحمي دا ویلو خصوصا لمور څخه چې د کوم انسان مور ژوندی او هغه انسان دغه مور ته سلام نه ورکړي په مور پوښتنه نه کوي د مور درنژنه نه کوي الله جل جلاله به انسان ته په قهر په غضب موسی علیه السلام والله جل جلاله ویل چې اله رحمانه اے رب کریم ذاته په جنت کې بزما ملګری څوک وي په جنت کې بدل چا سره ګرځم رب کریم تعالی الله جل جلاله ته ویل چې پلانای کسابي چې پلانې بازار کې واش خرڅي کسابه ها کسابه په قیامت کې ستا ملګری استاد دوست وي د تاسو په جنت کې په یو ځای محل وي علیه الصلاة والسلام ورغلی په کسابه کې ورته ودرېدلی ورته ویل چې زه نن ماښام زه د الله جل جلاله خوا یو مسافر یم پر دې لارې تېرېږم زړه مې غواړي چې نن ماښام پر تا تېره کړم تاسو شپه کوم علیه الصلاة والسلام ګوري چې دی کوم داسې اعمال عمل کوي زه د الله رسول یم ما څومره خواري ده پر ما د امت ده نو زما به دومره غټ مقام وي نو زما د مقام مطابق به انسان له ما سره چې دا کسابي کم داسې عمل دی چې هغه عمل له وجې د خدای له ما سره برابر دی په جنت کسابي ورته ویل سمه ده په دواړو سترګو ماښام ما مې چې کور ته ولاړل دغه انسان چې څه جمله کسابي وتلی داسې غوښه واغله چې پاکې اډونه هم ول سپینه هم وه توره هم هر رقم غوښه وله دا یې جلا واسه او تکه توره صفا غوښه په څه غوښه یې جلا واسه علیه السلام ورته ګوري نظر یې دپاره حرکت کې نظر دی ځان ته هغه ذریعه هغه عمل معلوموي چې په هغه عمل له وجې خدای د رسول سره برابر شوی عام امتي عام سړی دی د رسول الله نبي سره برابر دی چې څه ټیم کور ته ولاړې علیه السلام فرمایي چې زه تر هغو پورې په انتظار په خیمه کې به د پیټه کې تر څه ټیم پورې چې دا پسته غوښه پاکه په مور باندې وخورم مور مړه شوله او تر خولې ورته وشوه د یو څه الفاظ ورته وویل د انسان په خپله سر نه تخلص
بیا یې زما مور زما دا غوښه پخه کړه بیا راوړه بیا زما د مېستا وکړه ما ورته ویل مور څه ته ویل مور چې څه ټیم ځوانه په طاقت کې وله لږ غوښې ته خولې اواز وتلی مور مې راته ویلې چې الله جل جلاله دې ورځ په محشر د موسی علیه السلام ملګری په جنت کې د موسی علیه السلام ملګری سي د دغه ذات غټ دعا نه و د ځکه تر سره غټي واحد رسول دی غټي هغه مور موسی علیه السلام ته فرمایله تا موسی علیه السلام نه دلی اولیا ولدا انسان مخته ما ته الله په دنیا کې زیری راکړ چې لاس سره انسان دغه انسان دې دوکا ما والا ته عرض وکړ چې ما ملګری به څوک هغه لاس په دنیا کې راځي دې زرانه په دنیا کې راته ګور او په دنیا کې څه عمل مال مو چې کوم عمل له وجه خدای ما ملګری هغه انسان ته ویل چې زه بل کار نه کوم یو د مور خدمت کوم د مور صرف دا خدمت په شعر الفاظ تر ادب لاندې تر کم आवाज کې په زور आवाज کې نه په هر ځای کې ځان ذلیل کوم په هر ځای کې ځان رسوا کوم خو مور عزت بچاو د مور قدر کوم موسی علیه السلام ته فرمایي زه الله را لېږلی او دا یقینا هم دعا د قبول د مور ورځ په محشر به ته زما ملګری محترمو دوستان مور یو داسې هستی ده د روح زمین د مځکې پر سر باندې چې نبی علیه السلام یو ورځ د هجرت باندې روانو بیا د مور خپل د مور قبر ته ولاړ بیا صحابه کرامو ته ویلې چې اصحابه کرامو کاش چې زما مور ژوندۍ وای او زه پر منځه باندې ولاړ یم ما قرآن مجید تلاوت شروع وای چې مور ما ته ور جګړه کړې چې محمد ما به مونږ په هغه ځای ختم کړو چې مونږ به درولې سیده به خپل مور دغه ترغلې چې جیم مور سره ده تر مدرسانو دا داسې وخت زمانه ده چې له انسان ډېر غفلت د وجې څخه یا دنیایي غفلت د وجې یا د اولاد غفلت د وجې څخه یا د خپل کوروالا د محبت د عشق غفلت د وجې څخه هغه انسان د دغه کم حیثیت څخه په جنګ کې وي د دغه کم حیثیت څخه نه محروم وي د اولاد پر سر باندې اولاد هیڅ په کار نه درځي هغه ټیم په کار تعالی اولاد درځي چې دا اولاد داسې تربیت کوي چې عالمان جوړ چې د دین کار جمع اخلي ستا اولاد د دین کار کوي بیا وتا ته اولاد په کار درځي ورځ په محشر که وتا ته په اولاد باندې یو هنر زده کوي یو کار ژوند زندګي په زده کوي هیڅ کله ورځ په محشر به تله اولاد منډه وي ورځ په محشر به تله خپل کوروالا منډه وي ورځ په محشر به تله خپل مور پلار منډه وي او کته انسان دارک مزمن تیر کی چې خپل ځان مغلوب کی د خپل مور مخته د یو چا احتیاج پر ځان نه راځي چې د مور قدر او عزت پر ځان راځي دا انسان په دنیا کې په برکت هم په دنیا کې سرلوړي هم ورځ په محشر باندې سرلوړي هم ورځ په محشر باندې انسان کامیاب محترم دوستان یو انسان کدا وای چې ځم دغه میاشت شعبان میاشت بیا روان روزه میاشت زه روزي نیسم زه به عبادتونه کوم زه به نفلونه کوم زه به دونه خیراتونه کوم زکاتونه به کوم حجونه به کوم عمرې به کوم پلانه عبادت به کوم هر عبادت انسان سوچ وړي زه به قرآن مجید دونه وار ختموم هیڅ کله دا عبادت به تعالی په کار نه درځي که تا انسان خپل همسایه خو به دې کړي هیڅ کله تعالی عبادت په کار نه درځي کله تا مور خو به دې هیڅ کله تا ته عبادت په کار نه درځي که تا د خپل کلي د خپل محلې د خپل علاقې د رقم سپینځلي مشران چې هغه عزتمن او قدرمن او معزز وي خاص کر علما کرام هغه له تا خوا به دي ته په هر ځای کې ځان ذلیله کړه په هر ځای کې ځان خوار کړه الله جل جلاله به ستا عزت دومره غټ عزت راکړي ورځ محشره پورې به انا اعطیناک الکوثر دا سورت ستم نازل سره دا کفار او دا د مکه کفار دغه نبی علیه الصلاه والسلام ته فرمایله چې یا محمد یا امینه دې ټول به امین ورته چې یا امینه ورځ په محشر یا ورځ قیامت پورې چې ستم د دنیا ختمېږي هر انسان چې سردار وي د سردار زوی وي هغه سردار مړ شي بیا د سردار په نسب پر شجره نسب باندې دغه زوی راسچین انسان یو لوی غټ باچا وي هغه باچا مړ شي د باچا پر ځای زوی ژوندی زوی راسي باچې ته کښېني نو دا رقم نه دغه انسان نسل ژوندی ستا خو یو اولاد هم نه دی ژوندی درې زویان د نبي علیه السلام درې اولاد درې سره په کوچني عمر کې تللي ول تا به څوک یادوي تا له به څوک دعاوې کوي
ستا نوم به تر کله ژوندی وي ته به ختم یې ابتر به یې ختم به یې که ته مړ شې ته به ختم یې ستا به نام نشان ستا نوم به ختم شي الله جل جلاله ته فرمایي ورفعنا لك ذکرک چې چیرې هم زما نوم یادېږي ستا نوم به ته یادېږي وروسته وګوره دغه دومره امت د نبي علیه الصلاة والسلام دا په آل محمد په یو روایت کې شمېرل کېږي دا په اولاد کې شمېرل کېږي اعطیناک الکوثر نبی علیه الصلاة والسلام به پر هغه کوثر پر غاړه باندې به ناست وي و انسان ته به اوبه د کوثر ورکوي ټول یو روایت دی آل محمد وعلى آل محمد په آل محمد کې ټول امت د نبي علیه الصلاة والسلام شمار دا هغه ټیم چې انسان چې هغه ټیم دا وایي زه په آل محمد کې شمار یم ورځ محشر به د نبي علیه السلام کوثر اوبه امت ملاویږي یا د نبي علیه السلام زما نوم برقراره پاتې هغه انسان به تر ټولو مخکې د علماو قدر کوي د خپل سپین ږیرو مشرانو قدر به کوي د سپین ږیرو تر مخ به کم اواز غږېږي بیا به خصوصا د مور پلار ډېر قدر کوي هر انسان د په خپل ځان کې سوچ وي خپل خپل غل په خپل ځان کې ډېر خبر وي چې زما فلاني غلا ده زما فلاني غل هر انسان په خپل غلا په خپل ګناه څه خبر انسان دا سوچ کله ما پلار خبر کله ما مور خبر یا زما مور پلار ما نو څه ما یو ورځ په دعا کې نه دی کړی ما یو ورځ هم په خیرات نه کړی هغه انسان تر ټولو مخکې دا کار کوي انسان خپل مور پلار په دعا کې هڅه کوي صدقه او خیرات کوي که الله جل مور پلار څه محنت پر کړي د قران مجید څو آیات څو سورتونه زري هغه انسان نو څو قبر مبارک ته ودرې سورت آیات تلاوت ورته وکړي محترم دوستان د مور پلار ډیر خیال خصوصا د مور خصوصا د پلار نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې د انسانانو کې زیات قدر زیات غټه درجه د چا د مور بیا ورته ویل چې یا رسول الله د مور بعد د چا دی د مور بیا ورته بیا د چا دی د مور درې واره نبی علیه السلام د مور نماز په سلام ورته بیا د چا دی بیا د پلار درې واره غټه مرتبه قدر عزت د مور دی بیا د پلار دا هر یو قدر عزت دی په هر ځای کې به ځان ښه ساتو ان شاء الله الرحمن په دې جهان کې هم کامیابی په دې جهان کې هم په ژوند کې برکت په سکون به یو پریشانی به نه وي خوشحاله به امن امان به اتفاق وي اولادونه به صالحان وي الله جل جلاله مستعد خدا خبره متفقه نصیب کی دعا وغواړم الحمدلله رب العالمین دلال خان مسکین زوی نصر احمد وفات شوی دی بدري بجيب الجنازه غلط دعا وغواړم الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر المسلمين واحفظ الكفر واليهود والنصارى ومن على اللهم شتت الشمل والله فرق يا رب الهي الرحمن صبر على الاسلام والمسلمين كل من شكر رحمك ټول باندې خپل فضل وکړي څومره علي اسلام د دنیا او تصویر پاک ولګره د ټول قبرونو ورمنور کړي د ټول قبرونو د جنت د باغچو باندې چلو وځي یا الله الرحمن بیا سمجد دې پر حال باندې راسو بیا پر موږ باندې خصوصي فضل رحمت امين یا الله الرحمن دا بختوره مې سره روانه بختوره مې سره په خیر او عافیت او پاک پروردگار ټول باب به بخت انسانانو کې مسمرې چې ګناونه مې اسمع استا بخش مې باندې وصل نظر رحمت کرام نظر په تمام امت نبی علیه السلام نو وسو وکړي یا الله الرحمن ورسم محشر بين النبي عليه الصلاه شفاعت هر امتي النبي عليه الصلاه والسلام رسم محشر النبي عليه الصلاه شفاعت هر امتي النبي عليه الصلاه والسلام يا اله الرحمن الصبر على الاسلام والسلام طول بند خير الرحمت بقدر مطابق برانون وره خير الرحمت بقدر مطابق برانون وره يا اله الرحمن لا نسال احمد الجنه فتسوي لكم نور عزان كربان مطلب من تزيد مدار طول بند اخبر رحم كرامك يا حال من رحم كرامك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا مولانا محمد وازواجه وذرياته صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين يا رب العالمين برحمتك يا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سميع السماء سميع السماعات كبير الشان جليل القدر في الذكر مطلع من جليل البرهان فخم الاسم عزيز العلم الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الداعي عميم الاحسان سريع الحساب شديد العقاب عليم عذاب عزيز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث للاسود والاحمر المنوعة بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه الذين خلاص العرب العرب وخير الخلائق بعد الانبياء. اما بعد فيا ايها الناس وحدوا الله فان التوحيد راس طاعه واتقوا الله فان التقوى ملاك حسنه وعليكم بالصدق فان الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالاحسان فان الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمه الله فانه ارحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب الداعي واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا ونفعني واياكم بالايات والذكر الحكيم. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فانه لا يضل الا نفسه ولا يضر الله شيئا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وازواجه وذرياته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام وعلى ال سيدنا ومولانا محمد بعدد من قال وقام وعلى اله وعلى اصحابه وعلى جميع الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين خصوصا على خير البشر بعد الانبياء بالتحقيق امير المؤمنين ابي بكر الصديق رضي الله تعالى وعلى مزين المنبر والمحراب امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وعلى ما والاه من الحياء والايمان امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى
وعلى مزار العجائب والغرائب أمين المؤمنين علي بن التعليم كرم الله وجهه وهمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوا من معنى غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم والسلطان المسلم ظل الله في الأرض ونعم سلطاننا في الأرض الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. Gracias,